بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سامعین، پروګرام تحفه د سهار شروع شو او نن موږ دې پروګرام کې په دې گفتگو کوو چې روزه اول خدا کوشش پکار دی چې سړی روزه سیر نه کی او روزه چې کم دی نو خراب نه کی. خو عام طور باندې زمون کمزوري وي او موږ نه روزه چې دی نو هغه سیری شي، مثلا غیبت وشي، بل یو داسې کمزوري وشي چې هغې سره روزه چې دی نو هغه سیری شي. د هغې د ګنډلو څه طریقه ده؟ دې سلسله کې علامه ابن رجب الحنبلی رحمه الله ډېره ښایسته خبره کړې ده. هغه وایي چې غیبت دارنګې دې سره نور ګناهونه هغه روزه شلی، نو د هغې د ګنډلو طریقه هغه استغفار دی. نو څومره چې یو انسان طاقت لري چې په دې مبارکه میاشت کې دی د استغفار د الله تعالی نه د بخشش د ګناهونو سوال کوي، کلمه استغفار هغه ډېر وایي، نو چې د چا وس رسي څومره نو د هغه مره استغفار ووایي. بهترین استغفار هغه د قرآن الفاظ دي چې یو د آیه نه دا دي چې وایي رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. دارنګې سید الاستغفار هغه ووایي. سید الاستغفار دا کلمات دي، کیدای شي ملګري ګروپ کې تاسو ته د هغه کلمات د سید الاستغفار هغه راولېږي، نو هغه سړی ووایي. که هغه سړی مکمل ونه شي د ویلو د هغې، نو بیا استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. که دا امني پښتو کې وایي یا الله ما وبخې، یا الله ما معاف کړي، نو دې استغفار سره سیر شوې روزه دا ګنډلی کېږي. نو د دې د روزې د ګنډلو اهتمام پکار دی. اول خو د ساتلو اهتمام پکار دی چې سیر نشي، او هغې پسې بیا د ګنډلو اهتمام پکار دی. دې سره د روزې باره کې یو مسله، که چېرته یو سړی یا یو ښځه یو روزه قصدن عمدن وخوري، نو په شریعت کې د هغې کفاره هغه دا ده چې دا زنانه یا دا سړی دی به 2 میاشتې روزې چې کوم دی نو نیسي، او که چېرې د هغې نه بیا دی پاتې شو، نو بیا به 15 مسکینانو ته 2 وخته روټۍ ورکوي. لیکن که چېرې یو سړی هغه روزه خوړلې ده قصدن، او په څه طریقې روزه هغه ماته کړې ده قصدن عمدن، اوبه یې څښلې دي، ډوډۍ خوړلې ده، یا یې جماع د بیبي سره کړې ده، نو دې صورتونو کې به په ده کفاره لازمه وي. خو که غریب وي او د روزې نیوی هم طاقت نه وي، بدني کمزوري، شیخ پانی ګرځېدلی، او بیا ورته سوچ فکر راغی چې ما غلط کړی دی، کار مې خطا کړی دی، نو توبه به وباسي او د هغې دپاره به استغفار وایي، کوتاهي ترې شوې ده، د الله نه به بخښنه غواړي. او کله هم چې د پیسو وضع په ژوند وشه، نو بیا به 15 مسکینانو ته روټۍ ورکوي. یا په روزه قادر شو نو روزه به مخکې نیسي، او که هغه صورت نه جوړېږي نو بیا به 15 مسکینانو ته روټۍ ورکوي. او که ژوند کې قادر نه شو نو صرف استغفار دی وایي. الله تعالی غفور الرحیم دی. یا الله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف